واقع د ملک سربراه نو تبع عمر فاروق غوندې د شپې ګرځي. نیمه شپه ده یو کور کې بڼ کیږي غوږې ورته ونی چې غوږې ورته ونیو نو یو ښځه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي. په کور یې نښه وکړه سبا هغه ښځه دربار ته وغوښته بیبي تا بیګا ولې جړل؟ وی صاحب زما خاوند تا غذا تا استولی وی څومره موده وشوه؟ وی یو کال وشو. عمر ورته وی ته کښېنه لږه بیبي زه راځم. عمر کور ته راغی خپلې ښځې ته وی چې بیبي په دې مې پوه کا چې ښځې سره څومره موده خاوند نه نو دا گزاره کولی شي. نو بیبي ورته وی چې 4 میاشتې نهایت 6 میاشتې دومره پورې د ښځې وخت تېرېدی شي. حضرت عمر راغی سرکاري آرډر یې وکړو چې څومره کسان غزا لځي او چې 6 میاشتې تېرېږي فوراً به کور ته واپس راځي او د هغې په ځای به نور سړي بیا ځي. او بیبي ته یې وویل چې نن سبا به ستا خاوند واپس سپیشل سړی ورپسې ولېږلو او د محاذ جنګ نه د هغې مېړه واپس کور ته راوست. یو غریبې ښځه بیا د شپې ګرځي غوږ به داسې دروازې ته کېښود چې دې کې هسې نه چې څوک فریاد کوي سبا به ما نه خدای تپوس کوي. یو کور دی د مور او لور پکې جګړه ده. مور یې پایو کې اوبه واچوه لور یې حضرت عمر حکم کړی دی چې پایو کې اوبه وانچوه. مور یې ورته وی عمر نیمه شپه ده چېرته اوده به پروت وي. لور یې وی مور خبره ټیک کې عمر به اوده پروت وي خو د عمر خدای خو اوده نه دی د عمر خدای خو ما ته ګوري. زما عزیزان د کم حاکم په زړه کې چې د خدای یاره وه والله العظیم هغه ویمنه او د خلقو په ړه کې د هغه یری. دغه عمر چې ووالی شو حضرت علی راغی وی یو حکیم راولمه اس راکړئ. پاس سور شو یو لرې کلي نه حکیم را روان چې نیمې لارې ته راغی. حضرت علی ورته وی حکیم صاحب کوشه او زه واپس. وی ولې؟ وی عمر وفات شو. ورته څنګه وفات شو؟ څوک خو راغلي هم نه دي څه خبر؟ وی بس وفات شو. وی ما به پوهې وی دا وګوره پردی چیلی پردي بوټي خوري لګیا ده. عمر چې ژوندی و نو پردي بوټي پردی چیلی نه شو خوړی. د کوم امیر چې په زړه کې د خدای یاره وه د هغه په یوازې په انسانانو حکومت نه وي والله د هغه په حیواناتو هم حکومت. دغه عمر جهاد دی او په یو ځنګل ورله ملګرو ورته وی دې ځنګل کې زمري دي غرق بشي. عمر غوږونو کې ګوتې ورکې او اذان یې شروع چې اذان یې وکړو نو ځنګل ته یې وی او ځنګله او د ځنګل حیواناتو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیان دي په دې لاره ځو دا لار خالی کړئ. صحابه قسم خوري چې ډلې ډلې زمري مو لیده چې د ځنګل نه تښتېده او مونږ له لاره پرېښوه. عزیزانو دغه عمر دی. د مصر یو وفد راغی چې دا دریای نیل چې دی کال کې یو ځل راوچت شي او مونږ یو جوړه کړي جینۍ دغه دریاب ته چې وروغورځو نو سر ټیټ بیا کال پس بیا راوچت شي بیا دا چل کوي. عمر وی ښه دوه ګوتې چټې ولیکل پې وی لیکل چې او دریابه که ته دا کار د خدای په حکم کې خو ټیک ده او که ته په خپل اراده کې نو د عمر نامه دې اورېدلې ده او که نه. مورخین قسم خوري چې دا چټې دریاب ته واچولو هغه چې دریای نیل سر ښکته کړی دی تر ننه بیا نه دی اوچت کړی. د حکمران طبقې چې د زړه کې د خدای یره وه والله دریابونه ته یریږي د ځنګل زمري ته یریږي. ځنګل زمري
عمر خو ډېر لوی سړی